اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا آخری عشرہ مبارکہ دا اللہ تبارک و تعالی دی امت دا پارا دا بخنے او ذریعہ ماہ رمضان گرزولی دی. آخری عشرہ مبارکہ ډیره بختور ده. پدې کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه انسان ناست او ولاړ لکم لاست او روان دی اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار کثرت سره بدا وظیفه کی ها کثرت سره سونه چې لغواړي ډیره کول شي دونه بزیاته دا وظیفه کوي او ها چا د پارا بختوری دا بختور چې هغه په دې لس ورځو کې اعتکاف وکړي. ها حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله مبارک د اعتکاف کوونکو په حق له ارشاد او فرمایو چې اعتکاف کوونکو د ګناهونو نه ځان منع ساتي او جاری کول شي دلاره د نیکونه لکه دې چې نیکی کوونکی وي او نیکی یا زیاتی کی پوجہ دے چ دے اعتکاف د ناستے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے روایت چ رسول اللہ مبارک او فرمائل کہ سو اعتکاف تکینی او پخنیت باندې کینی او خالص د الله تبارک و تعالی رضا مقصد وی او سنت ژوند کولی مقصد وی الله تبارک و تعالی و تر دو حجونو او د دو قبول شو عمرو ثواب ورکي. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی من اعتکف احتسابا ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. من اعتکف احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آغا انسان دا پارا مغفرت دے بخن دا ترشو گناہنو چې څوک اعتکاف تکین او اعتکاف پسې نیت باندې کی انہیں رستی ټول گناہونه وتا الله تبارک و تعالی معاف کوي. دا اعتکاف سنت موقت دے پشلم رمضان د مازیګر د مانځنه مخکې بکینی یا د مازیګر مانځنه پس بکینی د انور پریوتون مخکې بکینی تر د اختر د اعلان پورې دیتا سنت موقت اعتکاف وای. ډیر فضیلت او برکت لري. نفلی اعتکاف حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمائے چې نفلی اعتکاف یو سره د ماخام نه تر د ماسوتن پورې د غلق ساعت کې ناسته ګنټه نیمه دوا او یا د ماسوتن نه تر سحر پورې کې ناسته یا پښمنی پورې کې ناسته. نو علی بن حسین سے ابن روایت دے کہ رسول اللہ مبارک او فرمائل لید خپل پلان روایت کی رسول اللہ مبارک او فرمائل کہ سوک پر رمضان کے لس ورځې اعتکاف وکړي نو د دو حجونو او دو عمرو ثواب ورکړي شي. کو سو د ماخان تر ماسوتن پورې په مسجد کې په اعتکاف کې ناست او نیت د اعتکاف کو الله تبارک و تعالی بوتا په جنت کې او مانې ور کوي. یو کور بہت تیاری هغه کور به د زبرجد او یاقوت مرجان جوړ شوی کور وي. دا اعتکاف کوونکو د پاره دومره اجر او ثواب دی. اعتکاف کوونکو له پکار دي چې جمع سره موس پابندۍ سره کوي. دویم نمبر د سحر د مانځنه بس په سورۃ یاسین یو کرت وي. د ماسپین د مانځنه پس با سورۃ نوح تلاوت کی یو کرت چې دا په نهشتمه سپاره کې دی. د مازیګر د مانځنه پس با سورۃ نبأ تلاوت کې عما یتساءلون دا په درشمه پاره کې وړاندې سورۃ دی. د ماخام د مانځنه پس په سورۃ واقعه یو ځل وی. سورۃ واقعه په 20مه پاره کې ده او د ماسخوتن د مانځنه پس به سورۃ ملک تلاوت کوي. دا په نهشتمه سپاره کې دی. دا چارا پارا اعتکاف کوونکو د پارا پکا دي چې داسې طریقې سره دا صورتونه وایي.
نور د قرآن عظیم الشان تلاوت ورکې زیات کې څو ختمه چې کې خپل خوښه د خدا به هره ورځ چې کنه دونه تلاوت به هره ورځ کې ها او دا تهجد به خیال ساتي د اشراق د مونځ به خیال ساتي د چاش د مونځ به خیال ساتي د ماسپښین د مانځه نه مخکې به څلور رکعات نفل خیال ساتي د ماسپښین د مانځه نه پس په څلور رکعات نفل خیال ساتي د مازدیګر د مانځه نه مخکې به څلور رکعات نفل خیال ساتي او د ماښام د مانځه نه پس په شپږ رکعات نفل صلات وابین کوي او دا شان چې ټوله شپه الله تبارک وتعالی ته ولاړ وي او خپله جړا فغا کوي د خپلو ګناهونو معافیانې غواړي ټوله شپه د نوافل او ذکر اذکار تسبیحات وي دا شان په وظیفو کې درود پاک د زیات وي او استغفار به زیات وي او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوشش دو کی چې 1,25,000 مرتبہ انسان دا وي 1,25,000 مرتبہ وي نو دې د سوالک ختم وي دې کې ډېر اجر او ثواب دی چې انسان د خپل ځان دپاره چا مور پلار وفات شوي د هغې دپاره دا ختم ونیسي په د اعتکاف کې ډېر فضیلت او برکت لري ها یو کرت چې په محبت او په مینه باندې وي چې لا اله الا الله لا اله الا الله الله تبارک وتعالی دې نه یو د رحمت فرشته پیدا کی او دا فرشته تر ورځ د قیامت پورې دغه انسان دپاره بخشش او بخښنه غواړي نو که یو سړی 10 کرتی وي که 100 کرتی وي که 1000 کرتی وي که 10,000 کرتی وي که 1,00,000 کرتی وي د الله په در کې کمی نشته دومره فرشتې پیدا کړي د لپاره به د بخښنې سوال د الله نه کوي اعتکاف یو ډېر ښایسته عمل دی او په طاقو شپو کې چې لیلة القدر راځي 21مه 23مه 25مه 20مه او 29مه شپه باندې به ویښ پاتې کېږي او د صورت قدر تلاوت په زیات کې 111 مرتبه به په طاق شپو باندې د صورت قدر تلاوت کوي نو که صورت قدر شریف تلاوت کوي او د لیلة القدر شپه په ده باندې راله الله تبارک وتعالی به د لیلة القدر د شپې اجر او ثواب دته ورکوي په طاق شپو کې د صورت قدر تلاوت ډېر افضل دی او بهتر دی چې څوک صورت قدر انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر دا صورت قدر تلاوت پکې زیات پکار دی په طاقو شپو کې عزتمندو کوشش دا کوي چې اعتکاف ته کښېنئ او د اعتکاف هغه قدر او احترام او منزلت لکه انسان خبر شي دی به کور کښېني به خامخا جومات کې اعتکاف ته کښېني دونه فضیلت او برکت اعتکاف لري بل دغه شپې ورځې چې کوم دی روانې دي دا ډېر د خیر او برکتونو د عزتونو د رحمتونو شپې ورځې دي لکه سړی چې دیاړي او مزدوري وکړي او بیا هغه ته مزدوري وکړي هغه ته بیا دیاړي میلاویږي دا شان انسان الله تبارک وتعالی په دې شپو ورځو کې د اور د جهنم نه بچ کوي بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے چې دا وظیفه کثرت سره پکار ده اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني دا وظیفه کثرت سره په لسو شپو په روانو کې پکار ده او الله تبارک وتعالی ډېر کریم او رحیم ذات خپل بندگان بخي او بخشش او بخښنه ورته کوي سونا اعتکاف والا خلک اعتکاف ته کښېني زما آواز اوري کوشش دا وکړي چې تمام عالم اسلام دپاره د خیر او برکت دعا وغواړي او دا کومه کرونه بیماري چې راګرله شوې ده او خلک په خوف او حراس او نقصان او پریشانۍ کې دې دپاره یو خاص دعاګانې وغواړي چې الله تبارک وتعالی دا وبا او دا نقصانات ختم کړي او خیر برکتونه الله تبارک وتعالی نازل کړي اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه